اوس کاله یو ډېر لوی عمر دی. هغوی چې کله د سیاست په میدان کې قدم کېښودلو نو هغه وخت سره د دې علاقې سیاست ډېر بدل و. هغه وخت سره سیاست په میدان کې عوامو ته هغه شعور نو حاصل او زیاتر فیصلې چې دی هغه به یو څو خلکو کولې. خو شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو خصوصا د شمالي اشنغر ته او بیا عموما ټولې خیبر پښتونخوا ته دا شعور یې ورکړو چې د هر چا ووټ برابر دی، د هر چا د ووټ خپل قدر دی او پکار دا ده چې موږ ټول په سیاست کې حصه واخلو چې د خپل علاقې نمائندګي صحیح طریقې سره وکړی شو او د خپل علاقې چې کوم مسایل دي چې د هغې حل هم روباسو. عزتمندو، نن که موږ وګورو نو بیا یو ځل داسې ماحول او داسې حالات جوړ شوي دي چې هغه صحیح معنو کې جمهوریت ملک کې نشته. 8 فروری الیکشن چې وشو کم تیر کال د هغې نه د خلکو دا تمه وه چې شفاف انتخابات وشي او هغې سره چې کم سیاسي بحران جوړو هغه به ختم شي او د ملک چې کم اصل مسایل دي که هغه معاشي مسایل دي، که هغه د ګرانۍ خبره ده، که هغه د بېروزګارۍ خبره ده او که هغه د امن و امان خبره ده، دغې طرف ته به توجه ورکړی کېږي. خو د بدقسمتۍ نه انتخابات شفاف ونه شو او د هغې نتیجه دا راووتله چې هغه سیاسي بحران نور هم زیات شو. په دې یو کال کې که تاسو وګورئ نو مرکزي حکومت هم فیل شوی دی او صوبایي حکومت خو موجود نه دی. مرکزي حکومت دعوې کوي چې موږ معاشي صورتحال ښه کړو، خو زه ورته دا وایم چې څو پورې ما ته مخامخ دا ناست خلک چې دی چې دوی فرق محسوس نه کړي نو که اشاریې ډېرې هم ښې شي د هغې فایده نشته. څو پورې چې عوام دا محسوس نه کړي چې او حالات بهتر شو، ګرانۍ کې کمی راغې، بېروزګارۍ کې کمی راغې، نو که تاسو ډېر عدد و شمار ښایئ هغه هېڅ فرق نه کوي. څو پورې چې عوام مطمئن نه وي هغې پورې مونږ دا نشو ویلی چې دا حکومت کامیابه دی. بیا دغه شانتې صوبایي حکومت خو په دې یو کال کې د احتجاجونو نه علاوه بل هېڅ هم نه دي کړی. ټیک ته احتجاج هم د هغوی حق دی، بلکل دی کوي، خو دا بطور د دې صوبې یو اوسېدونکي دا هم زموږ حق جوړېږي چې موږ ته دا تپوس وکړو چې ستاسو د حکومت څه کارکردګي ده، دا کومه ذمهواري چې تاسو ته حواله شوې ده نو آیا هغه تاسو سرته رسولې ده؟
د دې صوبې د عوامو چې کوم مسایل دي هغې لپاره تاسو څه اقدامات اوچت کړي دي د هغې هم څه حل وباسلی دی 11 کاله مسلسل د دې صوبې په تاریخ کې دا بل یو پاټی ته هم داسې موقع نه ده میلاو شوې او د 11 کاله په نتیجه کې 100% قرضونو که خو اضافه وشوه زموږ د صوبې خو زه دا نشم ویلی چې زما د صوبې د خلکو په ژوند کې څه بدلون راغی د هغوی حالات څه ښه شو زموږ د ځوانانو ته څه روزګار میلاو شو هغوی مطمئن شو چې او حالات ښه شوي دي د کرپشن خلاف خو تاسو آواز اوچت کړی خو که زه دا ووایم چې په دې حکومت کې چې کوم کرپشن کېږي لګیا دی هغه د ایزي لوډ حکومت ریکارډ هم مات کړو نو بیا د دې د موږ له جواب راکړي چې دا ذمواري به څوک سرته رسوي عوام یې د چا په رحم و کرم باندې پرېښي دي بیا دغه شانتې وګورئ چې امن و امان صورتحال رس طرزه خرابېږي لګیا دی د دهشتګردۍ واقعاتو کې مسلسل اضافه وشوه د غلاګانو کې شکو کې روزانه اضافه کېږي لګیا ده دا بچا نه مونږ تپوس کوو د دې بچا سره حساب کتاب کوو نو په دغې حوالې سره مونږ دا ګڼو چې د دې وخت سره دا ضرورت دی چې یو خو دا پښتنو کې چې کومه مایوسي ده د دې لرې کولو لپاره دا ضرورت دی چې د پښتنو مؤثر آواز چې دی هغه اسلام آباد ته ورسولی شي او دا اسلام آباد کې ناس خلکو ته وویلی شي چې بھئی پښتانه نور دې ته تیار نه دي چې دا اوسه پورې موږ سره څه وشو دا کم طریقې سره چې زمونږ وینه توی کړې شوه دا کم طریقې سره چې زمونږ وسایل ضایع کړی شو دې ته نور موږ تیار نه یو موږ خپل حق غواړو او ښه جارنې غواړو بیا ورسره دا هم ویل غواړي چې نور دا ملک په دې طریقه نه چلول کېږي د دې وخت دا ضرورت دی چې صحیح معنو کې جمهوریت په ملک کې بحال کړی شي بیا ورسره د فلاحي ریاست یو بنیادي خدل پکار دي چې په هغې کې د عوامو د مسایلو حل وي عوامو طرف ته توجه وي عوامو ته د صحت د تعلیم سہولتونه ملو شي د څښلو د صفا اوبو سہولتونه ملو شي بیا ورسره دا آئین صرف د عوامو لپاره نه یې جوړ که دا آئین په عوامو باندې تاسو لاګو کوئ نو اول به په ادارو باندې هم لاګو کېږي به بیا به چې دی دا ملک صحیح طریقې سره چلی او دې سره د دې ضرورت دی چې شفاف انتخابات دې وشي چې په هغې باندې د ټولو اعتمادي او چونکې دا یو وفاق دی نو پکار دی چې ټولې صوبې او ټول قومونه چې دي هغه په هر فیصله سازی کې هغوی ته حق ملو شي چې هغوی خپل رای ورکړی شي هله به دا ملک چې دی دا ترقي کوي هله به دې مشکل حالاتو نه دا ملک وځي نو دغې حوالې سره مونږ دې برسۍ نه به دا یو आवाज به اوچتو دا خبرې به هم اږدو او دې لپاره بیا یو جدوجہد شروع کوو چې څو پورې چې دا اهداف مونږ نه حاصل کړي هغې پورې به په ارام نه کینو نو دغې کې ستاسو د مرستې هم راته ضرورت دی دې کې ستاسو چې حمایت را سره وي نو انشاءالله کامیابي به موږ ته ملاویږي زه
یو ځل بیا ستاسو ټولو مشکور یم. دا تمه لرم چې په 11 تاریخ باندې 4 بجې په شیرپو بازار کې چې کومه مونږ برسي به کوو هغې کې به تاسو ټول په ګڼ تعداد کې به شریک کېږئ. کوم ملګري چې دلته نه وي راغلي هغوی ته هم زما دا پیغام رسوی چې هغه پخپله راپسې راغلي وو. دعوت یې مونږ ټول یونین کونسل ته راکړی دی او انشاءالله دا تمه لرم چې په دغې ورځ باندې به دا خبرې به هلته کې د مشرانو مورو او انشاءالله بیا د هغې نه پسته د مشکل حالاتو نه د ملک ویشتلو لپاره با خپل دا جدوجهد شروع کوو. به زه یو ځل بیا د شمشاد رود او د هغوی د خاندان ډېر زیات مشکور یم چې موږ دا موقع راکړه چې دلته راشو تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو. د تنظیم د ملګرو او د ټولو زړو ملګرو ډېر زیات مشکور یم چې هغوی کم طریقې سره په هر موقع باندې موږ باندې اعتماد کړی دی. د پارټۍ سره په هر موقع کې ودرېدلي دي. د هغې باندې زه د هغوی ډېر زیات مشکور یم. انشاءالله چې ستاسو په شانتې مخلص ملګري راسره وي انشاءالله کامیابي به موږ ته میلاویږي. ډېره مهرباني، ډېره مننه.